لکه داسې خلک لږ نه دي. دا په دې محکمه صحت کې دي ډاکټر شعیب نو لوی دماغ دی، لوی سوچ دی او یو ډېر ښه ایڈمنسټریټر دی او الله تعالی والا بے پناه صلاحیتونه ورکړي دي. په دې نوخار کې دا نور خلق هم شته او اب ټیم په ټیم مونږ ته استخیو او دې محکمه صحت کې ناست دی. نو کدا سیاسي مداخلت نه وي، د سیاسي مداخلت ته او د نوکرای د هتکړی دا صلاحیتونه منجمد کړي دي. دی چې کله فارغ شي نو که ژوند دو زه به دی تاسو ته وښیم دا به بل رنګ کې وي د دنیا دپاره او د علاقې دپاره به دا الله تعالی یو رحمت داسې خلق جوړی. نو دا چې کم ریټایرډ خلق دي لا کم ریټایرډ کېدو والا دي نو قوم دپاره دا خلق ډېر لوی کردار ادا کوي. خود زه به دا ووایم چې حکومت له داسې خلقونه کار اخیستل پکار دی او دا یو فن دی او چې حکومت ته نه نالي نو خپل قومونه او خپل علاقې خپل پیرچل چې کمی خپل دوستان خپل کمیونټي دا خو تنه کار علي ما دا چې کومه خبره وکړه نو دا ذهن ته مې راغله ریټایر کېدو والا ډاکټر اسماعیل نه شروع شو او ډاکټر شعیب صاحب خو په خپل سیټ باندې ناست دی. خو داسې ډېر زیات قابل خلک دي لکه هغوی سره اوس ابوذر صاحب دی نو د ډېر لوی ریسرچ دی په هیلث او پبلک هیلث حوالې سره او یو ډېر لوی نوم دی او ریټایر کېدو والا دی. هغه هم د خپل علاقې دپاره ډېر لوی کردار ادا کولی شي ځکه چې دغه خلقو په دې ادارو کې او دې قومونو سره ډېر نږدې وخت هم تیر کو او ډېرې ستورې سپغې واورېدې او ډېر د دې سیاستدانانو دباو بل طرف ته د عوامو دباو یو ډېر ګمبیر صورتحال نه را تیر شول. نو ډېره تجربه لري مطلب مې دا دی چې تجربه کار خلق دي او دغه تجربه کار خلقونه که کار واخیستی شي نو دا نوخار بیا آبادی شي بیا آبادېدی شي. دغه خلق که ایماندارۍ سره زمونږ د سیاستدانان د یو څو شیزونو باندې خاص کر تعلیم او صحت او صفا د څښلو اوبه دې باندې خو یار کمپرومایز نه دی پکار او بغیر څه کمپرومایزه د دې دپاره ټیم جوړ کړي ټینک جوړ کړي چې کوم بورډ دی او هغې کې ټول داسې خلق راجمع شي او د هغوی په مشورو باندې هغه کار وکړي. بیا خو دې دلته په دې نوخار کې په هسپتال کې تیاره راشي بیا خو دې دلته په چته فلټریشن پلانټ خراب شي بیا دې چته هسپتال بغیر مالوچو شي او بغیر دوای شي. تا ته د پرایویټ هسپتال وکتو چې هغې کې تیاره ده تا ته د پرایویټ هسپتال وکتو چې هغې کې مالوچ نشته هغې کې ډاکټر نشته هغې کې سټاف نشته. پرایویټ هسپتال کې تا ته وکتل چې هغې کې د اوبو له د صفایۍ مسله ده. اصل مسله خو دقه ده چې منیجمنټ او هغه کې بیا کسابان ګڼي مشران ګڼي او مداخلت پکې دومره شي چې هغې نه روانه علاجي جوړه کړي. نو دا توجه پکار ده.